ګرانو کتونکو الف خان شرپوی یم په دغه ننني ویلا کې به یو وارې بیا په عمران خان په دوغلاپن باندې خبرې اترې کوو. د هغه په یو انټرویو مخې ته تېره شوله او په هغې باندې لږې تفصیلي خبرې اترې کوو. خپل ځاني نه مې تقریر اورېدلی دی، نه اورم او نه د اورېدو توان ځان کې لرم، ځکه چې یو خو د هغه ټول عمر هم د ده صرف تقریرونه واورېدل، 4 کاله هم په وفاق کې واورېدل او 10 کاله چې کوم دی دا دلته کوم حکومت په موږ باندې مسلط دی نو دا هم واورېدل. نو ننني پروګرام کې بس راغه ټولې خبرې چې کوم دی شریکوم کوم چې هغه په انټرویو کې ورکړي ویلي دي او په انټرویو کې به زه د هغه دا ته بیا په دې باندې خبرې اترې کوو. یو خو عمران خان صاحب په پی ډي ایم باندې د چور ډاکو او دغه ارس الزامات لګوي. نو الزامات خو د دوی عادت دی ډېر د پخوا نه کمزوري کیسونه یې پرې جوړ کړي او نن دغه کیسونو په وجه باندې چې کوم په نیب یا په کومو مقدمو کې وو نو هغه ټول چې کوم دی نو بري شو، باعزته پرې شو. نو په دې باندې 4 کاله تیر شو، د خزانې په دنیا خرچه وشوله، خو نه په خپل حکومت کې پیسه ثابت کړل او بس صرف د دې قوم په نفس باندې لاس ښودلی چې دا قوم په دې باندې ډېر زیات خوشحالېږي چې دې ته به د چور ډاکو خبرې کوي یا به اسلامي ټچ ورکوي، اسلامي خبرې به کوي، نو بس هر څه به ټیک ټاک وي. دې په صرف زرداري باندې په خپله انټرویو کې یو تور لګوي چېرې د اغستل ډېر زیات کړي دي او کروڑه روپۍ ورکړي د خزانې. نو زه د عمران خان صاحب ته وایم چې یاره کله د صادق سنجراني انتخاباتو د سینټ نو په هغې کې چې تا دا 14 کسان اغستو نو دا تا ولې اغستل؟ دا 14 کسان دغه اړخ نه دې اړخ ته څنګه شو؟ دا هسې شي دا په پیسو شي. کله چې وسیم اکرم پلس یعنې عثمان بزدار چې کوم د پنجاب بیړه دی پې غرقه کړه، هغه چې کله تا وزیر اعلی کو نو هغه ټیم کې په هغه د هغه په جس کې چې کوم دی د وزیر اعلی په جس کې به دا ایم پی ایګان یو خوا بل خوا ته وړلې کېدل، هغه ټیم کې تا ته یاد نو دا ستا دوغلاپن دی چې ته کې ټیک ته خو چې بل یې کوي نو غلطه ده. بیا چې کوم دی د دې نه علاوه د کرپشن خبره کوي. نو کرپشن ته څه ته وایې؟ چې کوم اسټیبلیشمنټ کرپشن کوي نو هغه کرپشن نه دی. چې تا له د اسټیبلیشمنټ دا کوم اغستل کړي دي نو دې ته ته کرپشن نه وې. چې تا له دا دومره پرچار کړی دی په میډیا باندې اربو روپۍ دله په میډیا ولګولې، په میډیا په مری در لغلی شو، خبرې به هغه شانتې نه کېدې، دغه کرپشن نو. تا له د ټول سینټ الیکشن چې کوم دی الټه که دا کرپشن نو. په هغې کې چې کوم دی داسې پویه خلکه چې سینټ ته ځي نو دا ډېر قابل کس وي او هغه د مخ ور غلط لګوي، دا کرپشن نو. دا تا له اسټیبلیشمنټ کلو نو دغه خبرې ته نه یادېږي. دی چېرې د هندوستان میډیا چې کومه ده نو هغه دې وخت کې کمې خبرې کوي. هندوستان به موږ پسې دا خندا کوي ځکه چې دلته کې دا کمې مسخرې روانې دي او کومه مسخره تا روانه کړې ده نو دغه مسخرې ته به مسخره وایي. د دې نه خبره بل خوا ته ځي نه. بله په هغې کې یو فیصله وشو چې په 2018 کې په 2018 کې چې کله ستا سلیکشن کېده نو ته په خپلو ټونو باندې راغلی، تا له قام ووټ درکړی دی. دا خبره واضحه که که نه چې زه د اسټیبلیشمنټ په ذریعه باندې دې کرسۍ ته را رسېدلی یم او زه وزیر اعظم شوی یم. نو دغې خبرو نه تا ته محسوسېږي نه؟ تا سره احساس نشته چې ته به دې قام ته ریښتې وې؟ دې نه علاوه چې کوم دی چې څه کول نه اسټیبلیشمنټ وکړل او دې و چې یاره هغه هېڅ هم نه دی کړی. او دا دې په خپل هم په بعضې ځینو کې ذکر کوي لکه دې و چې یاره ټیکنوکریټس حکومت ته راشي خو پی ډي ایم دی نه راځي. پی ډي ایم دی دا چور ډاکوان دي دا دی نه راځي. او هغه حکومت غواړي چې لکه شوکت عزیز شانتې بس په پیراشوټ باندې راکوشي او په دې ملک حکومت جوړ شي. هغه غواړي عجیبه سړی عجیبه خبرې کوي، قوم نه دی بېوقوفه جوړ کړی دی. زه خیران یم چې دا تر کومې به دا دوغلاپن وي. دې د سره جمهوریت پنسد انسان دی نه، د جمهوریت د سره خوښوي نه، خو د جمهوریت خوښو که نه نو ده به خپله اصلاح کړې وه. دې خو ته جمهوریت خوښوې نو ته د چور او د غل او د ساز فیصله په عوام باندې پرېږده. عوام به فیصله کوي چاله ووټ درکوي چاله درکوي. تا سره دې څه غم دی چې په خبره کې ته بس وې خو چور او ډاکوانو خو په کارو چې ګیر کړی دی وې که نه، صرف په دغه تقریرونو باندې خلکو سره دغه کړل. تا به نه وي چې پرویز الهي د پنجاب د ټولو نه لوی ډاکو دی، تا نو ویلې. نن هغه ډاکو له تا کوم وزارت ورکړه؟ هغه به صفا شو.
عجیبه خبرې مخې ته راځي. ها پرویز الله باره کې چې کوم دی دا د کومې خبرې کړي دا تضادات نه دي. دی وایي چې یاره عدلیه چې کوم دی د انصاف دپاره خو د په حق کې فیصله وکړي نو انصاف دی او خو صحیح فیصله وکړي نو هغه ناانصافي شوله. اسټابلیشمنټ به وي چې ځان سره بوځي نو هلې به حکومت چلیږي. هغه وایي موږ د سیاست نه وباسئ او ته په سیاست کې رالاړئ. بد په 2013 کې د حکومت درکه یو لوی اختیار یې درکه سر ته جوړ کړل دا ملک بیړه دې غرقه کړه. نن ملک هم طرف ته لاړه. نن قام پس پیږي نه چې وکړو څه. کله چې دا سوال شو چېرې دا ټیک کې چې اسټابلیشمنټ چې کوم دی نو تاله دا هر څه درکړي دي نو شایې مایې بس په هغې باندې بیا هغه خبره چې کومه ده نو هغه پټه کړي. همدې و چې په جنوري فروری کې به ګرانۍ کې نور هم اضافه کېږي. نو دا سوال هم ته شو چې ښه تا ته حکومت میلو شي نو ته به دا ارزاني راولې. نو هغې هم سره بیا جواب نو تا سره منشور ختم شو. تا چې په کوم منشور باندې په 50 لک کورونو باندې 1 کروڑ نوکری باندې په 90 ورځو کې به زه پاکستان ټیک کوم هغه ټولې خبرې چې کوم دی تا د خپل لاندې کړلې او بس مخکې روانې. قام دی قام نه دی بېوقوفه جوړ کړی دی. بس چې ته وې چې یاره دلته کې به اسټابلیشمنټ چې کوم دی یا هر څه کوي یا هر څه به آیسایي کوي. آیسایي با کرپشن و دا کرپشن و مدام دلته د انټي کرپشن اداره څه شوه دلته د نیب ادارې څه شوه دلته نورې محکمې به څه کوي چې هر څه به بس تاله آیسایي کوي. دا ټولې خبرې زه د قام ته مخې ته ږدم چې دې کومې خبرې کوي. ښه دې د رول اف لا خبرې کوي. په ملک کې رول اف لا ډېره ضروري ده. قانون چې کوم دی نو د قانون پاسداري نشته. قانون عملي کول دي. د ده په هر تقریر کې به د قانون خبرې او د ټولو نه د قانون بیړه ده غرقه کړه. د 73 آیین د خپل لاندې که لتاړې که اسمبلی ته دی نه ځي عدلیې ته دی نه ځي سیول نافرماني ته وکړله دغه دته نه ښکاري. او دته بیا د قاسم سوري رول اف لا نه ښکاري چې قاسم سوري سیده سره وکړل دا هغه ځای اوچت کړه او بهر یې غورځولی. قاسم سوري چې دا څه کول نه دا رول اف لا وه چې شپې 12 بجې شوې تر اخري وخته پورې چې کوم دی هغه ډپټي سپیکر به هر څه کوي. دا په کوم ځای کې لیکلی شوي دا رول اف لا وه. ته رول اف لا پېژنې خو د ځان دپاره د بل چا دپاره رول اف لا ته نه پېژنې. کتابي رول اف لا ته سره منې نه چې کوم په 73 آیین کې دي کوم په قانون کې دي دغې سره ته اړو تعلق ساتې نه. ښه ګرانو کتونکو ستاسو ذهن کې به راځي ډس کا الیکشن شو او هغه الیکشن کې ویدون راغی عمله غیبه شوه عملي هر څه وتښتول عمله داسې شوه. دغه ټیم کې رول اف لا نه وه. هغه سټي څنګه ګټه هغه ټیم کې د الیکشن کمیشن چې کوم دا رول اف لا نه وه. دا خبرې دي چې دا مخې ته یې ښودل دي. بیا په دغه انټرویو کې بله خبره چې یاره قابلیب دی مونږ سره الیکشنو کې پرویز الهي اوس خو راغی د پایې کس دی. نو په دغه الیکشن کې پرویز الهي ته بیا نقصان دی. بله اخمه خبره د عمران خان د نااخله کېدو دا خو یقیني خبره ده. د هغې دپاره دی د اوس نه لګیا دی او بیانیه جوړوي چې یاره دې خو په پلانکي دغه کې ګوره ما به تاسو ته نه وي زه په دې کې ناخل کړم او زه په دې کې ناخل کړم. کم د مبینه لور خبره چې کومه ده نو په دې کې دی خو ناخله کېدی شي ځکه چې په دې کې د دروغجني کړې ده د 62-63 شک لاندې د دروغجني کړې ده. توشه خانه کمه ګړۍ د چرته خرڅه کړې ده په سویه خرڅه کړې ده دا به پې ضرور ثابتېږي چې دې کې دروغجني کړې ده. نو په دغه کې هم چې کوم دی نو دې ناخل کېدی شي چې دی کوم ځای خرڅه کړې ده. دغه شانتې د انکم ټیکس کم کیس دی یا د منی لاډرنګ کیس دی
په دې کې هم دی ناخله کېږي. د سره د مخکې نه غم دی نو دی د هغې دپاره بیانیه جوړوي. ښه دی بیا وایي زه به بیا دا خبره کوم چور ډاکو د غلو ملګري غل په دې هم ډېر کمنټس دا راځي به د دوی دا صرف خبرې غل د غل ملګري او غل او دا نو دا پرویز الہی څنګه صفا شو؟ پنجاب کا بڑا ڈاکو پرویز الہی ہے چې پی ڈی ایم چور ډاکو دی نو پرویز الہی چور ډاکو نه د غل ملګري نه د سردا باب پارټي د سردا ایم کیو ایم پارټي د ځان سره په دې حکومت کې نو اغسته دغه ټیم کې د ایم کیو ایم خلاف د څه خبرې وي پته ورته نه وه خو کلم په دې ملک مارشل الله ولګېده نو ته ګوره دی بسي دی به د فوج ملګري دی به بیا څه وایي چې بس د حکومت دی دا دی او سافټویر به دومره زر اپډیټ شوي وي دا یو داسې انسان دی هر ځای کې دوغلاپن دروغجني هر ځای کې. ښه دا کوم آډیو ویډیو کلیپونه چې مخې ته راځي دا ټیپ ریکارډینګ دی په دې باندې د یو خبره وکړله چې یاره پاکستان کې 65% نوجوانان دي او دا آډیو چې ورته کمې غږولې کېږي نو دې سره د هغوی چې کم دی نو ذهنونه خرابېږي او د قرآن مجید حواله هم ورکړله چې قرآن مجید کې د پردګۍ خبرې شوي دي تاسو په چا پرده واچوله تا خپل چېرته کارکون ته ووې هغه کارکنانو ته چې خلکو پسې ویډیوګانې جوړوي ویوز او لایک دا کوي صرف پی ټي آی والا دغه سوشل اکټیویسټ چې کوم مخې ته راغلي دي هغوی دا قام دا پښتون قام او داسې ښه سیاستدانان او ښه خلک په هغې چې بختانونه ولګول تا چېرته په خپل تقریر کې وي چې بچو ورکرانو ټایګر فورس دا مه کوئ دا ګن خو تا شروع کړی دی ستا ورکر شروع کړی دی په خلکو پسې ویډیوګانې کوې تم نن د قرآن حواله ورکوي ما خبره ده که نه چې قاسم سوري درته غوږ کې څه وي اسلامي ټچ ورکړه اسلامي ټچ ورکړه بس دی دا مذهب کارډ پرېږده مذهب کارډ استعمالوي دا یو سیسټم یې روان کړي تر نن ورځې پورې د چېرته د ټیپ ریکارډ د آډیو ویډیو باره کې وي چې دا جعلي ده خو هسې ولې موږ پرتوک جوړو مړه بس کال شوی دی او بد دروغ دی او یا د هغه چې کوم هغه صحافیان دي ډرامه باز چې لګیا دي یا یوټیوبران دي هغوی لګیا دي چې دا خو دروغ دی دې کې خو حقیقت نشته دی په خپله نه وایي هغه تصدیق کوي د هغه د خبرو نه داسې پته لګي وایلا ملک دا پارټي پرېښودله هغه خبرې دی وایي په خپله خو ده کلونه وي چې دا ویډیو چې کومه ده نو دا جعلي ده نو زه به دې عمران خان صاحب ته وایم چې ته یو لیډر یې خپل قام ته رښتې ووایه چې یو زه په 2018 کې اسټیبلیشمنټ راوستی وم اسټیبلیشمنټ چې کوم دی ما لپاره کمپین چلولی دی اسټیبلیشمنټ زما دپاره خرچه کړې ده اسټیبلیشمنټ چې کوم دی نو زما سره ډېره ملګرتیا کړې ده ته نن وایې دا ملک چې کوم دی یو کس تباه که ستا ډایرکټ چې کوم دی آرمي چیف طرف ته سابقه اشاره ده نو هغه سایفر څه شو چې د امریکې په سازش باندې زه لاړم ګرانو کتونکو زما د عمران خان صاحب ډېر خلک وایي ستا ورسره څه اختلاف دي یا ولې دروغجني تضادات دلته یوه خبره هلته بله خبره د رښتیو نه په شا کېدل نه قام ته رښتیا وایي نه خپل لیډر ته رښتیا وایي لیډر یې په داسې قام یې په داسې دغه باندې اخته کړی چې صرف بختانونه تورونه الزامونه په خپله کوي هغه ټیم کې ورته د قرآن آیات نه یادېږي هغه ټیم کې ورته اسلام نه یادېږي چې اسلام کې څه وایي چې زه په یو سوشل ورکر باندې یا په سوشل اکټیویسټ باندې یا یو سړی د خیر ښېګړې کار کوي یا یو سړی د عمل سره وفاداري کوي په هغه زه الزامونه لګوم د خلکو شرمونه راولم مخې ته او خپل شرم لپاره بیا د قرآن مجید حواله ورکوي یا د اسلام حواله ورکوي دا دوغلاپن چې کوم دی دا مې نه دی خوښ ډېره مننه خوشحاله اوسئ